دا بنکه مونږ سره بالا مانه کې یو بزرګو هغه به کنزل ډېر کول نو مریدانو به چې الله بابا جی نن ډېر په غوسه ده خدای سره په جنگ خدای سره په جنگ خزو ورته اعلان څه ولا یو څه چې مونږ ته نظر په بدو نشي خدای سره څوک جنگ کولی شي دا د دې جاهلانو عقیدی څوک براشي جی دا د پلانی بابا نو سیده او تورجبه ده کم بابا نو سه پلانی میاده خیال کوا مېدا کمیاده د پلانی بابا نو سیده نو زد آدم علی السلام نو سیم د پیغمبر نو زما مرتبه ده نو چته ده راشي چې زدر ته دواو تاسو خبري دعا خدای پاک گنجائش نه دی پرېخه نحن اقرب الیه من حبل الورید د مړی د دې شارګ نم درته ډیر نږدې واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون گنجائش نشته هغه دعا چې تنه او ستا په حق کې زوکم هغه قبليږي چې تناسته او زم چې یا الله خاندان سکی ته په ایمان یې چې دا دعا به خدای قبلې دا پوریږي چې دا مولا صاحب چپلاسی توپ د پاره لکه خان بیماری به دعا کوي خان نه جوړه چې خدای جوړ دعا کوي غټه سټه ده چې خدای زر راسي لوی پیپل ده چې خدای راو غورځي لوی سانډا ده چې زر راسملی دا دعا کوي الګای تاسو به ایمان وای چې په کوم جمعات کې سړی بیمار شي او په جمعات کې आवाज مکوي چې دعا وکړي چې پلانې خدای ژوندې کې نه مولا دا وایي چې خدای دې جوړ کړي زکه چې تاسو د ملک د مليانو سره کم کرتوت کوي او کم کردارم ساتلې ده مولا بداوي چې دا بیمار دې خدای جوړ کړي د مولا خوستا په مرګ کې ګټه چې وعده درکړه په هغه ورځ جمعات کې مولا نه هره تیرې په دې خار کې وګورئ چې کم کندي کې مالت کې وعده د جمعات مليان نه هره تیرې او چې مړې پکې شوی د مليانو خېټه سروي نو مولا بوئی چی تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج چستا قرآن شي زما کور آبادی تا ما سره لندا سے ساتلې نو ته کې یو سړی بیمارو امام پختنه لراغه بجلی مړوان وسیته وی چې شکر دې چې بجلی مړوا دا زما تپوس لا نور راغله دین راغله زی ختم چې نږدې نږدې کلره ده او ته خدای بندگان او ظالم قوم دا تاسو څه جوړ کړی په جمعات کې خدای راستی کستا د کور آبادې دوا کی چې زستا امام او سلوي خپل زما کور کې غوالنګي ستا په مرګ نو زبداویم چې تا دې خدای جوړ کی الکه دومره کمقل خو بنی او به په ایمان باندې یا ستا مرګ زما کور کې غوالنګش نو زبدایم او چې ته ژوندې نو انه درک درکې نه لګي نو زبدایم چې دې خدای جوړ کی خدای بندگانو دا بلن علماء سره شروع کړي به داغه د عالم خدمت کوا دور دوب کوا امداد کوا چې مرشي ادا عربو خبره چې مرشو خلاص لا دلته صاحب درې ورځې په کټونو ناشته تاسو چرشي دعا به وکړي دې تلک سوچو کې دې دعا به وکړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد خبر خلاص سړی اوچت شیلا شي کنه په دې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر کې تا دې مړی ته څووي یعنی مړی ته څووي ته مړی ته دواو نه کړه الله اکبر خدای ډېر لوی دی لا اله الا الله بل څوک نشته ولله الحمد خبر خلاص تا دې مړی ته څووي دا تاسو دواګانی تاسو وايي په ایمان چې مړی په قبر کې ښکته کوي مړی تاسو پوهیږئ چې دې مړی ته سوال پکار دي
په دې پوهیږي پوهیږي واه کاکا دې مړي تاسو ول پکار تاسو پوه شئ خدای بندگان دومره نه پوهیږي چې مړه په لاحت کې دي سبا ورته وي هغه ورځ یو مړه شو سنډا عمره سامنے ودرې یو داسې مور پردو خلکو قبر ته کوزوله مور مړه درې سنډاګان تمام خپلوان بلره ولاړو او پردو خلکو پاس نهونی ولاندې قبر ته کوزک دا ایمان درکې نشته دا غیرت درکې نشته چې خزم پردي خلک قبرونو ته کوزي مړه درکراو شي مولا پسې ګرځي چې راشه مولا دا زما مړه ولمبه یعنی د خپل مړی پرده پردي سړی ته اوچته ستاپلار مړ دی تی ولې نه لمبه ستارور مړ دی تی ولې نه لمبه ستازوی مړ دی تی ولې نه لمبه مردار تی کشوا بیا تی تاسو یریږي لری ناشتي مولا ورته په سنبای کې ګوتا وای او شرمې دلو تاسو بنی ادمي لاند आवाज وو کې چې مولای نه مني مولا خطاب باندې رنگ عذابونه په دې ملک خدای نازل کړي دي رنگ یو عذاب در باندې د مولا په شکل کې نازل عذابونه ډیر یو عذاب در باندې د مولا تراشه مړ وشو مولانا صاحب څومره کفن راوړم زار تم سلويخ کړه وای کنه وای څومره وای سلويخ کړه ته وای چې سلويخ غزه په کوم کتاب کې لیکل دي کوم ځای اوس الته خو غیرت نیولې کوي چې سلويخ نه راوړم لګ راوړم نو به چومې نه شرمې د مولا چر اسنه چې کفن لند نو سلويخ تروړي مولا صاحب دا بس د پلاني جمعات مصلا د پلاني جمعات مصلا د پلاني جمعات مصلا د پلاني دا غوتای دا لفافه دا کسوړې دا پلانې اتان مان پھیری پکې زمو کوم جوړانی م پکې زمامو شي پلاني استاد د درېګه د ټوټه پلاني استاد د درېګه جنازه به ولاړی و درېګه الګا مصری ته خدای په سیلاب یوړې او ظالم قوم چې تاسو به پوېږئ کړه دا ضروری ده چې ماته مسلمانۍ یا چولې زبه جنازه نه کوم خو چې پسبکه دا نور خلک ولاړ زبه پسبکه ودرې کوم کنه خبره خلاصه دی خو غوري مصلی نیکوم ښکار تا خدای غرق کا ته خو غړای جوړه د خلکو کارونه ولې خراب دي دی خو غوري الکه مړ وشو کفن نشتا پیسې نشتا مړ وشو ضروري نشته رورا نه سلويخ غزه پکې شتا نه پکې دیش غزه شتا نه پکې 15 غزه شتا سره مړ شو دا خپل کمیس او پرتوګ خپل ساده کفن دی او بمفت قبر به ولادت کلی خلکو کني مولای جنازه نه کوله به پیسې ته ورته ودرېګا او نیت یې وتړه کنور څنګه درځي سلور زل الله اکبر وایا سلام وګرځاو به د مړي جنازه شو خبره خلاصه او صاحب مړ وشو مړ به په ځای پروتي ټوله شپه به سړی نه چټای بلی کی پلاني ځته چټای چې سار شي دالکان به خوشي جی پلانې مړ دې پترې بچی جی پلانې مړ دې سجل ده مړ دې بس کوتی ته چاوا مړ دې کنه دا غرق شو نو بیا بډنګاوي سه وګو بلې بو مې بو دا ساربه بو او زه بکرنګ کړنګ بو الک ډېر خلک تاسو په ایمان وای دا ولار خلق او ناس خلق تاسو اړم به ما خام چې څومره جنازې تاسو کړې دي تاسو دې ځکه نری غوندې درد پیدا شوه دی چې دې مړي سره به بیګاله څه چل کی وای په ایمان شوه دی نو جنازه یوم نه ده شوه دی مړو بیړه غر کړه زور ته ولاړې ما زمانیتم بل سي چې شکر دې چې مړې زما غوالنګ شوا باقی د بخنه او نه بخنه سره دي زما څکار دې مړی ممتبا ژوندۍ ممتبا ودونه ممتبا مړی ممتبا زندگی مټوله تبا ودونه له خلق راو غواړي
کاډونه دي سبا هوبل ډونګي دي او کړنګ دي چې وخوري الکه ولي خدای دې قرآن کې پلاني وعده تللی چې سبا لای پکې چولې و چې الله زره خلق راغلي الله زره خیره درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې سده چې دا خلق راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سده چا خوار غریب لاور وعده دې خیرات ته غریب راغی جوګم زاتا نو دا سیملا کیونی سن منډه دا سی بارې د دروازې له دا تاسو خلک یو شرمې دلو دا تاسو ودونه دي دا تاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء منام اولیاء کې چرسخانه نه منم اولیاء منم اولیاء کې بنگخانه نه منم اولیاء منم پاولیاء دوپړای او باجی نه منم کپ دوپړو په باجو مړی بخله کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ته خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړای او باجی بوزي او ورته غغوي کړه دیکھو وګورئ اولیاء تاسو منئ کزه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قران ورته ویم او تا دوپړای او باجی او ډاله اغستی او جنډې دی اغستی او غړجی بنگ او پکې ګلونه ورچولی او سنیاسی پکې روان کړي څه چل دی د بابا ډاله روانه او شرمې دل زاولیان منم څوک چې ورته قران وای هغه نه مانی او څوک چې د اولیاء په قبرونو دوپړای او باجی غږی داغه دوپړای او باجی دی چې عمر فاروق په आवाज واوریدا وګونو کې به ګوتې ورکه وی به دا आवाज چې چرته اوري د کی ګلتم لعنت وری کالتم ننستعمل ټول کنجر خانه شوا وی سی آر تماشا دیو کا پخوا کو ریډیو بیا ټلویزیون شو بیا رنگین شو بیا اوس وی سی آر نن بیانوم پخ 21,000 روپے وی سی آر ځان لا خپل اغسته غریبان چې څوک ډېر سپیره ده په 300 روپے شپه راوړي او د دنیا د لپنګ زامن ولا راکې نه او ټول شپه په کور کې کوچرګان کینولی او وی سی آر پیګو او شرمې دلو نور به پڅ شرمې گئی لمن خم په سټ کې ټومبلې دي ارسم باد وهینو نور به پڅ شرمې دروازه کړکای نه خو دي زنانه دي او په بیٹک کې دی وی سی آر لا لپنګان او لچګان راوستي وا شرمې دلو نور به پڅ شرمې حکومت ټي وی سټیشن په صدر کې جوړ کړو افتتاح له مونږ هم تلی اوس جشن خیبر لګېدلې ده میټینګونه پکېږي چې محفل قرات پکې کوي و شرمې دلو جشن خیبر خو دمخانه ده نو تاسو به محفل قرات پکې څنګه کوي دار شي ابتدا تاسو په قران کوي کله شراب دکان جوړ شي قران پکې ختم کوي کله دمتو بیم پکې قران وایي و شرمې دلو په جشن خیبر کې د قران څخه کار د اسلام دا دی چې په دې ملک راغی کې دا دی را روان دی ای وزیر تلو د قبایلو ته چیرونو کې اسلام آغاز قبایلو نه وکي نو قبایلم زخپله قبایلی مخو ارمان دی نو هغه ته چې وا قربان دې قربان تاسو فکر وکړئ اسلام آغاز قبایلو نه وکي او چې وا قربان دې زور پسې وراله مال تاسو هغه شرمېدلی نه چې پوخ سړکم په کلی کې جوړ شو او څو وخت تاسو ولیدو نو چې ورکو باسو کېړې جمعه تا قربان یې اباسو کېړې جمعه تا قربان شرمېدل تاسو هغه نه د اسلام آغاز به د قبایلو نه کیږي یعنی تر اوسه پورې د اسلام آغاز اډو شوی نه دی
نو زما عزیزانو خفه نشئ